د دنیا سره محبت څه دی؟ که یو سړی وایي چې د دنیا نه نفع حاصلی او بیا ته وایي چې محبت دې ورسره نی، دا به څنګه د دنیا سره محبت دا دی چې سهار نه ماښامه پورې ستا په مزغو باندې دغه سوچ هر وخت وي په مزغو کې، بس چې څنګه مې وګټلی، څنګه مې ډېره کې، څنګه دا څیز حاصل شوی، په کومه طریقه ورته ورسېدی. او چې چېرته د سره څوک یو ځای شي نو هغه سره دغه بحث، او چې یوازې نو په مزغو کې دغه سوچونه، دې ته ویل کېږي د دنیا محبت. او چې کله د انسان سوچونه د دنیا په باره کې دومره شي چې د سره څوک یار اشنا، څوک ملګری، څوک خپل او پردی یو ځای کېږي نو هغه سره دغه بحثونه کوي، نو دی دې حد ته بیا ورسئ چې دی د الله جل شانه د یاد نه او د الله پاک د بندګۍ نه غافل شي، او دنه هغه امور چې هغه فرایض دي د آخرت او الله جل شانه په ده باندې واجب کړي دي هغه دې بیا پاتې راشي. نو دغه حب د دنیا دا الله جل شانه د دې نه منع فرمایي، او د دې ترک ته ویلی کېږي زهد. یو سړی روټۍ خوري او بس کی، او په بدن باندې جامې پرتې دي، جامې اچوي، او د رهایش دپاره یې کمره شته دی او کور شته، لیکن دی د الله جل شانه په بندګۍ کې لګیا دی، او په زړه کې د دنیا محبت نشته دی چې څنګه مې ډېره کې، څنګه مې وګټلی، په حرامه وي که په حلاله. د ده مقصد د الله جل شانه بندګي ده، او دا اسباب او ذرایع او د دې په ذریعه باندې دی د الله پاک بندګي په اسانه سره کولی شي دغه فایده ترې حاصلوي. نو دغه دنیا د آخرت د ګټلو ذریعه ګرځي، او دا د